أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. مخکې آیاتونو کې تذکره وه د عیسایانو چې هغوی لګیا وو چې عیسی علیه السلام الہ دی، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. حال دا چې عیسی علیه السلام په خپله دا خبره کړې وه چې اعبدوا الله ربي وربکم، او دا یې ویلي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. دا الله بندگی کوئ، الله یو ومنئ، دا الله سره څوک شریک مه جوړوئ. چا چې د الله سره شریک جوړ کړو نو په هغه باندې الله جنت حرام کړلی، ټکانه به جهنمي. بیا یې وی هغه کسان چې د هغې عقیده د تثلیث ده نو هغې هم کفر کړلی، کافر دي. خبره داسې ده چې الله یک یو دی، د هغه سره څوک شریک نشتی. د خلکو له پکار دا دی چې شرک یې کړلی نو توبه دې وباسي، که توبه نه وباسي نو درناک عذاب به یې ورله. بیا د عیسی علیه السلام باره کې وایي چې هغه الہ نه و بلکې هغه د الله رسول و. مخکې هم نور رسولان تیر شوي دي، څنګه چې هغه رسولانو دغسې دیم یو رسول دی. مور باره کې وی چې د هغه مور وه او مور یې رښتونې وه. په دې کې هم یو قسم رد و په دې باندې چې دی خو محتاج و مور ته، دی خو د مور نه پیدا دی چې مور نه پیدا دی نو دی خو احتیاج لري، او الہ هغه محتاج نشي کېدی. بیا دا مو وی چې هغې دواړو به خوراک کو، مور به هم خوراک کو، عیسی علیه السلام به هم خوراک کو. مطلب دا چې دی خوراک ته محتاج و. بیا تذکره د دې وه د خلکو ته ووایه تاسو د هغه چا بندگی کوئ، د هغه چا عبادت کوئ چې هغې سره په لاس کې هېڅ نشتي اختیارات د نفع د نقصان، د هغې په لاس کې، د هغې په اختیار کې نشتي. دا ټول هر څه خو د الله په لاس کې دي. او نو د الله په دین کې غلو مه کوئ، ځانه زیاتی مه کوئ. کم چې حق دین دی د هغې تابعداري کوئ. دارنګې دا خلکو تابعداري مه کوئ چې هغې ګمراه شي دي، په خپل هم ګمراه دي، نور هم ګمراه کوي. د نیغې لار نه اوښتي یې د هغې پسې مه ځئ. اوس دې آیتونو کې دې خلکو باندې چې کم لعنت کړی شی او د هغې وجه په ذکر کوي. دې باندې لعنت ویلی شی دی د پیغمبرانو په ژبه باندې، د هغې وجې ذکر کوي چې دا ولې. بیا څه تذکره به د دې کوي چې یو طرف ته یهودیان دي، بل طرف ته نصرانیان دي. د یهودیانو نصرانیانو کې د دشمنۍ په اعتبار سره د مسلمانانو سره هغه خلق دي چې هغه یهودیان دي. یهود د مسلمانانو ډېر سخت دشمنان دي. کوم چې عیسایان دي نو د هغې په زړه کې څه نرموالی شتي، تذکره کوي. او د کم چې نصرانیان دي نو هغې راغلي او مسلمانان شي دي،
لیکن دا یهودیان چې دی نو مسلمانېږي. ډېر کم کسان په یهودیانو کې مسلمانان شي دي او نور نصرانیانو کې بیا زیات دي. دا یې تذکره کوي. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کړی شی دی په هغه کسانو باندې چې کفر یې کړی د بني اسرائیلونه، علی لسان داود علیه السلام په ژبه، و عیسی ابن مریم او د عیسی علیه السلام په ژبه. په دې باندې لعنت ویلی شی دی چې دا خلق د الله د رحمت نه لرې دي. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، دا دې وجې نه چې دوی نافرماني کوله او د حد نه تېرېدل. دا د دې عادت و، همیشه د پاره چې کوي نو نافرمانی کوي، همیشه د پاره چې کوي نو د حد نه تجاوز کوي. یو خبره دا وه. دویمه دا ده کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، و دي داسې چې دی ما منع کول نه کول د هغې بدۍ نه چې دی به کول. دی چې کم بدي کول نو د هغې بدۍ نه منع کول نه کول. مطلب دا چې نهي عن المنکر دی نه کاو. دا یوه خبره خو آسانه وي، لیکن نهي عن المنکر دا ډېر ګران کار دی. چا ویلي چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يدعو للمرء صدیقا. امر بالمعروف چې کې نهي عن المنکر چې کې نو دا د سړي دپاره دوست نه پرېږدي. یو به مخالف کېږي، بل به مخالف کېږي، دی ما پسې لګیا دی، دا کار خو زه کوم، نو دی ما پسې بد وایي، بل به وایي. نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا دواړه ګران کارونه دي. په دې کې بیا نهي عن المنکر بیا زیات ګران دی. ولې یو سړی یو کار کوي او ته د هغې نه منع کوې، نو دی په اسانه باندې نه منع کېږي. په دې باندې به ډېر محنت غواړي. یو سړي ته وایي دا کار کوه، نو خو اسانه ده، منځ کوه، روژې نیسه. په دې باندې د مکې کافران چې وو نو هغې هم څه نه وې، هغې هم خپل لحاظ سره منځونه هم کول، روژې هم نه وې، بعضې کارونه یې کول، ښه کارونه یې کول. لیکن چې هلته کې ورته ویې لا، د الله چې دی ورته ووایې بعض ځایونو کې الله چې دی نو لا پخوا به دې ته ویې قینچي لام وی. نو چې دې ما دا مخلوق قینچي کوي، دا الله نه سوا چې څه یا ټول قینچي شو، هېڅ نشتی، هغه هېڅ نشي کولی، د الله نه سوا هېڅوک څه نشي کولی. دوی ښه، نو دا خبره په دې باندې ډېره ګرانه پرېوته. نو په دقې الله د وجې نه دې خبرې شروع کړې. زموږ الهو ته بد وایي، زموږ خدایانو ته بد وایي، دا کوي او دا کوي، خبرې شروع شو. علما تېر شوي دي هغې، او دارنګې پیران تېر شوي دي، هغې ډېر حق بیان کړلی. خلک لګیا دي په نورو شنو پسې ګرځي. بعضې اولیاء کرامو نه پیرانو نه د هغې نه نقل دي، وایي چو تیغ لا بدست داری، د الله چې دی که نه د الله ځان له دا یو تیغ دی، وایي دا یو توره ده. چو تیغ لا بدست داری بیا تنها چې غم داری، وایي چې د الله دا توره د سره شتی که نه بیا یوازې راځه، چې کله د ما تکلیف کېږي یوازې راځه. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، و دي داسې چې دی به منع کول نه کول د بدۍ نه، چې دی به کول دی کې چې کوم کار نه و د بدۍ هغې نه منع کول نه کول، نو نهي عن المنکر یې نه کاو. لبئس ما کانوا یفعلون، خامخا ډېر بد دی هغه څه دا خلک کم کوي. د دې خلکو چې کوم عادت دی، کوم کارونه کوي، دا ډېر بد عادت دی د دې. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، اینې به ته ډېر د دې نه دوستانه کوي د هغه کسانو سره چې کفر یې کړلی. ډېر خلک به د دې نه داسي
د کافر سره دوستانه کوي منافقان خلقی لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا ډېر بد دی هغه څه چې مخکې لېږلي دی خلکو د خپل ځانونو دپاره ان سخط الله علیهم ادا خبر ده چې الله غصه دی په دې باندې الله د دې نه خفه دی غصه دی پې وفي العذاب هم خالدون او دی وی په عذاب کې همیشه ولې چې کفر یې کړلی کفر کوي ځان دپاره مخکې چې کوم اعمال یې لېږلي نه هغه هم ډېر بد دي الله پې غصه دی الله تې خفه دی نو بل ځای بیا نشته چې الله ته خفه شي نو چېرته به ځي جنت ته خو نشي تللی ولو کانوا یؤمنون بالله والنبي که دې خلکو ایمان لرلی په الله باندې پیغمبر باندې وما انزل الیه چې نازل شي دې پیغمبر ته متخذهم اولیاء نوی نیولی دی کافران لره په دوستانه ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن ډېر د دې خلکو نه خامخا فسق کوونکي دي کافرانو سره دوستانه تعلقات دي نه ساتي ایمان دی په الله باندې د الله پر رسول باندې قرآن کریم باندې او د هغې سره دوستانه نه وي نو دا ښه خلک دي او که دغسې نه وي الله باندې ایمان نشته پیغمبر باندې ایمان نشتی یا قرآن کریم باندې ایمان نشتی او دغه کافرانو سره دوستانه تعلقات ساتي نو چا کې چې دا ټول خبرې وي په نفي کې ایمان یې نشتی نه په الله باندې شته نه په رسول باندې شته نه په قرآن باندې شته او د دوستانه د کافرانو سره شته مؤمنانو سره نشتی نو دا یو د ټولو نه اخواته ناکاره کافر دي او که دا بل شانی یو خبره پکې په دې کې نیمګړې شوه نو بیا دی لږ فاسق دی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا خامخا مومی بتو زیاد سخت د خلکو نه د دشمنۍ په اعتبار د هغه کسان سره چې ایمان راوړلی یهودیان دي والذین اشرکوا هغه کسان چې شرکي کړلی مطلب یهودیان او مشرکان دا دواړه د مسلمان دپاره په دشمنۍ کې ډېر سخت دي ډېر کلک دي ډېر غټ دشمن دی دا او دا دشمنی دا هغه وخت نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه وخت نه شروع کړله او تر اوسه پورې د هغې دشمني چلیږي اوس هم لګیا دي ډېر کارونه د یهودیانو داسې دي چې هغه اوس هم چلیږي لګیا دي مسلمانانو ته قسما قسم جالونه دي خوری ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى او خامخا مومن بتو زیات نږدې د دینه په اعتبار د دوستانه باندې دا کسان سره چې ایمان راوړل یا کسان دي چې وایي موږ نصرانیان یو سوچ یې موږ نصرانیان یو دا دوستانه په اعتبار باندې نږدې دي ذالک بیان منهم قسیسین و رهبانا دا دی وجنه چې په دې کې علما دي او پیران پکې دي حق پرست خلق پکې دي وانهم لا یستكبرون او دا خبر ده چې په دې کې تکبر هم نه کوي تکبر نه کوي دې کې حق پرست خلق دي چې کومه خبره الله ویل نه الله رسول ویل نه هغه خبره باندې دی ایمان راوړي په هغه باندې روان دي دی وجنه دی ایمان طرف ته زیات نږدې کیږي دا هغه وخت خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې اورېدي هغه چې نازل شوي دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یعنی قرآن نازل شوی دی قرآن کریم چې دی اورې ترى أعينهم تفيض من الدمع نو این به ته سترګې د دې چې بهیږي د هغې نه اوښکې تفیض من الدمع اوښکې بهیږي د هغې نه اوښکې مې معرفو د وجې د هغې نه چې پېژنې دي حق لره حق پېژنې ځکه جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه د حبشې ته چې تللی و نو هغه قرآن کریم یې ورته ووی سورة مریم نازل شوی سورة مریم ورته ووی
چې کله صورت تلاوت هغه ختم کو هغه د ځمکې نه یو ډکې غونده کې راواغس خسنې راواغس خزلې راواغس وړوکي وې د چې سوې نو د عیسی علیه السلام په باره کې دومره کمې هم نه دی کړی زیاتې هم نه دی کړی څه چې دین هغه بالکل حق ووي نو هلته کې هغه حق پیژني که چې حق پیژني نو هغه ځکه حق ته حق وایي او یو سړی حق پیژني لیکن د هغې نه بیا هم سترګې پټوي نو اذا سمعوا ما انزل الی الرسول کله چې اورېدي هغه چې نازل شوي دي د پیغمبر باندې پیغمبر ته نازل شوي دي ترایونهم نو وینې به ته سترګې د دې تفیض من الدمع چې بهیږي د اوښکو نه مما عرفو من الحق د وجې د هغه نه چې پیژني دي حق لره یقولون دی وی ربنا آمنا ای رب زمونږ رب موږ ایمان راوړلی فاکتبنا مع الشاهدین نو ولیکې موږ د ګواهانو سره وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق او څه شوي دي موږ له څه عذر دی زموږ دپاره چې ایمان دې نه راوړو په الله باندې په هغه څه باندې چې راغلي موږ ته د حق نه ونطمع موږ خو تمه لرو ان یدخلنا ربنا چې داخل کړي موږ زموږ رب مع القوم الصالحین د قوم صالحانو سره کله چې حق وپېژني راځي حق مني بعضې خلک خو حق ته حق نه وایي ولې دا څه زموږ نه دی دی خو زموږ په جماعت کې نه دی زموږ په ډله کې نه دی دی چې کومه خبره کې غلطه ده ولکه کوم کار چې صحیح دی کومه خبره چې صحیح دی هغې ته صحیح وایه خیر دی ډېر خلک به داسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غل ونیو او شپې ونیو بل شپې ونیو بل شپې ونیو نو پرې به خو بیا اخر نش په درې مش په باندې چې غل ونیو هغه ته خبره ته کوم ته چې کله د شپې راشي بسترې ته نو آیت الکرسی وای نو شیطان به خو نه راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی هغه راته داسې دا خبر راته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سړی خو دروغجنو لیکن خبره چې وکړه رښتیا یې وکړه خبره رښتیا کړله اگر چې ابلیس دی اگر چې شیطان دی اگر چې نور دروغجن دی خدا خبره صحیح کړله چې آیت الکرسی وای نو شیطان به خو نه راځي بیا نو دا به منې چې کومه خبره صحیح کړ صحیح او سړی صحیح خبره کوي نه منه فاصابهم الله بما قالوا نه الله بدله کې ورکړه دیله په سبب د هغې چې دي کم سوې کومه عقیده د دي وه عقیده په الله باندې وه د الله په رسول باندې وه د الله په کتاب باندې وه د قیامت په ورځ باندې وه د دغې وینا د دغې عقیدې په وجه باندې الله ورکړه دیله جنتونه چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دي په هغې کې همیشه وذلک جزاء المحسنین دا بدله د نیکو کارو څوک چې نیک کارونه کوي یا جزاء المحسنین دا بدله د موحدینو چې څوک توحید مني نو هغه الله دا بدله ورکوي د هغې عقیده د توحید وه نو الله دغې موحدینو له داسې جزا ورکوي داسې بدله ورکوي والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي جهنمیان دا الله نه انکار کړی د رسول نه انکار کړی د قیامت نه انکار کړی د قرآن نه انکار کړی دا ټول خبرې تکذیب کوي د آیاتونو د الله د قرآن کریم نو دغه بل څه نشتی بس دی جهنمی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کړی شی دی په هغه کسانو باندې چې کفر یې کړی د بني اسرائیل نه علی لسان داود د داود علیه السلام په جواب باندې او د عیسی ابن مریم په جواب باندې علیه السلام ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا دی وجه نه چې دي نافرماني کول او د حد نه تېرېدل کانوا لا یتناهون عن منکر و دي داسې چې منع کول به نه کول د بدۍ نه فعلو چې دي به کول د خلکو به چې کم کارونه د بدۍ کول نو دی کې دا مولیان هم داسې و چې دی منع کول نه کول
لبئس ما كانوا يفعلون خامخا ډېر بد دي هغه څه چې دا خلک کم کوي. ترا کثیرا منهم انې به ته ډېر د دي نه یتولون الذین کفروا چې وراوړي دوستانه تعلقات ساتي دا کسان سره چې کفر یې کړلی. لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا ډېر بد دی هغه څه چې مخکې لېږلي دي د خپلو ځانونو دپاره ان سخط الله علیهم او دا ده چې الله خفه دی په دې باندې الله غصه دی په دې باندې وفي العذاب هم خالدون دی به په عذاب کې همیشه. الله ناراض دی د دینه چې الله دې ناراض وي نو چېرته به ځي جهنم ته. فی العذاب هم خالدون ولو کانوا یؤمنون بالله کچری دی ایمان راوړی په الله باندې والنبي په پیغمبر باندې وما انزل الیه او چې نازل شوي دي دته قرآن کریم متخذوا اولیاء نیولې دي خلکو لره په دوستانه باندې ولکن کثیر منهم لیکن ډېر د دین خامخا دي فاسقان ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډېر د دین دي فاسقان. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا خامخا مومي بته زیات سخت د خلکو نه د دشمنۍ په اعتبار د هغه کسان سره چې ایمان راوړل یهودیان دي والذین اشرکوا هغه کسان چې شرک کړل مشرکان. د مشرکان مؤمنان بدی شي د مشرکانو د دې یهودیانو مؤمنان بدی شي موحدان بدی شي. ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا او خامخا مومي بته زیات نږدې د دینه په اعتبار د دوستانه باندې دا کسان سره چې ایمان راوړل هغه کسان دي چې وایي موږ نصرانیان یو. ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا دا دې وجه نه چې په دې کې حق پرست مولیان دي علما دي پیران دي وانهم لا یستكبرون او دې تکبر نه کوي ځان لوی نه حسابوي. دا الله د رسول د پیغمبر د قرآن کریم په مقابله کې ځان غټ نه ګڼي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول او کله چې اورېدي هغه چې نازل شوي دي د رسول ته صلی الله علیه وسلم دما چې کوم نازل شوی دی قرآن کریم کله چې دی دا اوري ترى اعینهم قرآن کریم کې دا خاصیات دي کله چې سړی اوري نو دی بیا ټینګېږي نه خو چې سړی پوهېږي پې کله چې سړی د دې خوند معلومي. کافرانو چې کله قرآن کریم به ویلی کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم به قرآن وی ځان له به وی د شپې به وی دارنګې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به وی کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو ناغه به وی نو خلک بناتلو غوږ به خودو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله قرآن کریم وی نو خلک بناتلو قرآن کریم بیا اورېدو خلکو شکایت وکړو تا موږ نور نه پرېږدو دلته کې وځه قرآن کریم بنوی کنې موږ دې کلي کې دې نه پرېږدو. سړی ځان له صاحب حیثیت سړی و ښه مالدار سړی و لیکن د حق په مقابله کې وځ هغه راپاڅېدلي نه پرېږدي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت شروع کو کله چې د مکې نه وته د مکې په دروازه باندې په گیټ باندې هلته کې ابن الدغنو چوکیدار وی څه کوې وی خلک مې پرېږدي نه زه قرآن وایم ما دې وی نه پرېږدي نو بس دا کلي کې مې نه پرېږدي زه منو هجرت کوم هغه وی ته مه وځه. بعضې صفات یې ذکر کړه هغه صفات بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو انک تحمل الکلا وتکسب المعدومه وتعین علی نوائب الحق. کم یو سړی چې هغه ځان باندې بار دی بوج هغه بوج ته په ځان باندې اخلي انک تحمل الکلا وتکسب المعدومه د چا چې کار کسب نشته هغه کار کسب ګوري وتعین علی نوائب الحق تو وتقر الضيف ملمسیا تکه نور صفتونه ذکر کړه. ویته چې د دې کلي نه وځې دا کلي به د یو ښه سړي نه محرومه شي ښه کافر و لیکن دا خبره یې کوله واپس راغی ابن الدغینه وی د ده ذمواري زما ده دی ما په خپله ذمواري واپس راوستو
څوک به څه نه وایي. آخر کې بیا خلک به راتله قرآن وي دا زمونږ خلک مسلمانېږي، زمونږ واړه زمونږ ښځې زمونږ بعضې کسان قرآن کریم اوري مسلمانېږي، نو دی چپ کول غواړي. ابن الدغینه ته وی تا ذمواري اغستې ده، ما خو دی نه پرېښو. هغه راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی دغسې مسله ده، خلک ما نه پرېږدي، اوس ما د شکایتونه کوي او ته دا قرآن په زور اوی. هغه وی ټیک ده ته اعلان وکړه زما ذمواري ختمه ده. بیا ما چې څومره وخت ایستی شو وباسم که نه بې ځم به. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای هجرت وکړو. خیر خبره مې دا کوله قرآن کریم چې اوري کافر یې اوري ناغم ټینګېږي نه ښه. زموږ مسلمان خو ته جوړ نه دی، نه اورېدو ته جوړ دی نه زده کولو ته جوړ دی. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول او کله چې اوري دي هغه چې نازل شوي دي د رسول ته تر اعینهم نه اینې به ته سترګې د دي تفیض من الدم چې بهیږي د اوښکو نه، بهیږي به د هغې نه اوښکې مما عرفوا من الحق د وجې د هغه نه چې پېژني دي حق لره. یقولون دی وایي ربنا آمنا ای زموږ ربه موږ ایمان راوړلی فاکتبنا مع الشاهدین نو لیکې موږ د ګواهانو سره. وما لنا لا نؤمن بالله څه شوي دي موږ له چې موږ ایمان نه راوړو په الله باندې په هغه څه باندې چې راغلي موږ ته د حق نه. ونطمع موږ خو دا تمه ساتو ان یدخلنا ربنا چې داخل به کړي موږ لره رب زموږ مع القوم صالحین د قوم صالحانو سره. فاصابهم الله بما قالوا نه الله ورکړه دی لا په سبب د هغې چې دی وې په سبب د هغې چې دی کومه عقیده لرله جنتونه چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه وي دی په هغې کې همیشه. وذلک جزاء المحسنین او دا د بدله د موحدانو دا د بدله د نیکوکارو. والذین آمنوا والذین کفروا کسان چې کفر یې کړی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي جهنمیان. الله رب العزت یې موږ جنت مطابق چې څومره اعمال دي د هغې توفیق راکړي. الله دې جهنمیانو د صفتونو نه د هغې د کارونو له موږ وساتي. الله رب العزت یې موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.